تاسو دین مکمل کی اوس تاسو سوچ وکړئ چې یو شی مکمل سي په هغه کې بیا زیاتوب ضرورت نشته پر هغه اضافه هم معنا ده پر هغه دې شی باندې کمی هم معنا ده اوس چې الله دین کامل کی د دین باندې به زیاتوب هم نه کوي په دې دین کې به کمی هم نه کوي وینئ چې کوم شان د نبی علیه السلام او د صحابه کرام څخه ثابت دی هغه به کوي چې کوم شی ثابت وي هغه به پرېږدي نه وینئ چې نه ثابت هغه کومه او چې کوم ثابت سلو هغه پرېږدم نو دا چې څه تکمیل د دین سوی دی اوس که څوک راوړي چې په دین کې څه اضافه کوي لکه اهل بدعت چې کوي نو دا چې د آیت مخالفت دی ځکه یو شی کامل سلو څه چې راوړي چې افغاني کار هم دین دی نو دې مقصد اجازه نه دی مکمل سوی اوس هم مکمل دی نو ځکه د اعلان قرآن کریم مخته کړی الیوم اکملت لکم الله ما کان کړی تاسو لپاره دینکم دین تاسو واتممت او پر کړی می پتا سبحان نعمت خپل وینئ پر کړی الله د نعمت کامل مکمل پر مرتبه کړی هیڅ کمی هیڅ بیشی نشته پکې نه چاره د اجازه ته چې دین کې زیاتوب وکړي نه چاره د اجازه ته چې دې څه کمی وکړي کوم شان ثابت هغه به کوم شان پکې ثابت نه وي هغه نه پکې اضافه کړي ورضیت لکم الاسلام الله ما پښکړ دي چې بار اسلام دینن دا دین پښکړ دي دین چې د پاره هغه چې اسلام دی الله دا ما پښکړ دي اوس تاسو کو د دین کې خلک څونه اضافه کړی دي او مختلف نامو باندې دین په نامه باندې چیش په نامه باندې چیش په نامه باندې دا اضافه اهل بدعت کړی دي پاک یو مسله د میلاد راوړه میلاد څه وایي د نبی اسلام پیدایش وایي اوس اهل بدعت اهل علماء حق خلاف دا پروپاګاندا کی چې علماء حق چې کوم هغه د میلاد منکر دي پلانې د میلاد منکر دي پلانې د میلاد منکر دي خاص کر د علماء دیوبند خلاف دا خلک دا پروپاګاندا کی چې دا شي د میلاد منکر دي اوس میلاد څه وایي مارتول میلاد وای د نبی اسلام پیدایش ده نو مارتول چې علماء دیوبند څخه یو مسلمان هم د نبی اسلام پیدایش انکار نه کوي او دی ویا ما د میلاد دا مقصد نه دی چې نبی اسلام پیدایش نه مني بلکې چې مراد د نبی اسلام په پیدایش باندې خوشحالي کول دا مراد دی نو زه بیا دا وایم چې نبی اسلام په پیدایش باندې یو څوک هم نه خبر د نبی اسلام په پیدایش باندې مسلمان څخه کافر هم خوشاله ولو صحیح سره د نبی اسلام په پیدایش باندې مسلمان څخه کافر د هغه وخت چې سخرین دشمنو د نبی اسلام ابو لهب هغه هم خوشاله کړی دا مين دي آزاد کړی دا بعض وشان حلال کړو بعض قصیدې وویلې نو نبی اسلام په پیدایش باندې څوک پریشان نه دي خبر نه دي خوشاله دي ټول خوشاله دي الحمدلله علماء دیوبند د نبی اسلام په پیدایش باندې خوشاله دي لیکن د خوشحالي مقصد څه دی نبی اسلام چې پیدایش وشو د کوم مقصد لپاره راغلی هغه مقصد باندې سر خلاص ورکړي خالی په میلاد باندې خوشاله کېدو باندې انسان جنت نه نشي تللی چې سړی راوړي نبی اسلام میلاد مناوي او د تم زبدن جنت سره نو کله جنت د کلای نو ابو لهب کړی وای ابو لهب اول میلاد جوړ کړی دی اول جشن کړی اول خوشاله کړی دا اول من آزاد کړی دا لیکن جنت لپاره میلاد مناوي سره میلاد جوړول باندې یا خوشاله کېدو باندې انسان جنت نه نکړي دا د نجات ذریعہ نه ده اوس میلاد څه د لپاره سوی علماء دیوبند موقف دادي چې میلاد باندې خوشالي بالکل هر مسلمان خوشاله دي موږ خوشاله یو لیکن د خوشالي مقصد جلسه جلوسونه جنډیاني اتړونه ډولونه سرناوي نبشر سره دېدل بیا په خاص ورځ باندې کول دا علماء دیوبند باندې دا رقم میلاد موږ نه منو خوشاله دي علماء دیوبند خوشالي مقصد دا نه دي علماء دیوبند څه موقف دی هغه موقف دا دی چې نبی اسلام د میلاد د څه لپاره سویلو هغه سیرت النبی دی قران کریم دی وینئ الله چې نبی پیدا کړی د څه لپاره چې د نبی اتباع وشي نبی چې کوم کتاب راوړی دا هغه اتباع وشي
وینئ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه یقینا سید پارستاد الله پر رسول کې یو ښه نمونه نو ښه نمونه د نبی ذات دی د نبی اقوال دي د نبی افعال دي د نبی تقریرات دي وینئ نبی علیہ السلام صحابه کرام ته کړو هغه زموږ لپاره نمونې دي خلفاء الراشدین علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین وینئ ستاسو لپاره زما سنت باندې عمل کول لازم دي او بیا خاص کر د خلفاء الراشدین په سنت باندې عمل کول لازم دي نو چې نبی کوم کار وکړي هغه سنت دي نبی کوم عمل وکړي دا سنت دي نبی کوم قول وکړي دا سنت دي وینئ او نبی مخکې یو کار وسلو نبی علیہ السلام هغه منع نه کړي تقریر ورته وایي نو دا هم شي د زموږ لپاره دین دی او بیا صحابه کرامو خاص کر خلفاء راشدینو چې کوم عمل باندې اجماع کړی اتفاق کړی نه هغه عمل زموږ لپاره دین دی نبی علیہ السلام د صحابه کرامو بیا خاص کر د خلفاء راشدین عمل چې شوی دی سنت وایي علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین زما سنت او د خلفاء راشدین په سنت باندې تاسو کې تمسک وکړئ عضو علیها بالنواجذ د نواجذ غاښو باندې ونیسئ اوس نبی علیہ السلام چې زموږ لپاره د تمسک یا د لاس نیولو ذریعه جوړول راشولې دا چې یو خپل سنت دی یو د خلفاء راشدین سنت دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم پیدایش شوی دی هغه د چا لپاره شوی هغه د قرآن کریم د سیرت النبی وینئ د دې لپاره شوی نبی چې کوم دین راوړي د هغه لپاره شوی نو هغه دین به انسان کلک نیسي بیا انسان بچایي دا د نجات ذریعه ده ولادت النبی باندې خوشحالي کول دا ذریعه د نجات نه ده او د نبی علیہ السلام سیرت راټینګول د نبی علیہ السلام پیغام راټینګول دا ذریعه د نجات ده نو د نبی علیہ السلام په پیغام کې د نبی علیہ السلام په اقوالو کې د نبی علیہ السلام په تقریراتو کې دغه مروجه میلاد هیڅوک نشي ثابتولی چې نبی علیہ السلام یې ترغیب ورکړی صحابه ته چې تاسو میلادونه خپل نه کړی پروا نه لري لیکن صحابه ته ترغیب ورکړی چې نبی علیہ السلام خپل کړی فعل نشته نبی علیہ السلام مخ چا دا عمل کړی دا رقم دوسره استدی دا رقم دوسره قائم کړی تقریرونه کړی په داواز باندې خیراتونه کړی دي نه څنګه چې نن اهل بدعت کړی کوي دا کار نو دا اشاره کې نو بالکل بیا موږ سره منو خلفاء راشدین لپاره نبی علیہ السلام علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین زما د صحابه کرامو خلفاء راشدین نشو کې سنت راټینګ نو خلفاء راشدین په ژوند کې دا ګور ابوبکر صدیق رضی الله عنه کال حکومت کړی دی دا د کال کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا میلاد نه منو کړی په دغه طریقه باندې سره د علی بدر کې اور بل چې کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لس کال حکومت کړی لس واره میلاد راغلی دی نبی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د میلاد د مجلسونه نه دي قائم کړی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ 12 کال حکومت کړی لیکن حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ په دور کې 12 واره د میلاد راغلی 12 ربیع الاول راغلی دا 12 راغلی د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا عمل نه دی کړی دا مجلسونه نه دي قائم کړی دا ناتونه نه دي د خړي په صحابه باندې ویلي دا تقریر نه دي پکړي نو چې نه دي کړی ته اوس دې ته ویل دي وایي ویني اصل خلاف موږ دې سره صحابه دا عمل نه دي کړی نو دا چې ټول دا دین نه دي دې ته کې دی یا دا دین دی که چانو کې دا منکر میلاد دی دا اسلام دشمن دی دا وهابي دی دا خوارج دی دا پلانې دی دا پلانې دی دا فتواوی باندې لګي بیا دا ابو سعد علی رضی الله عنه راغلی تقریبا 15 کال حکومت هغه کړی دی 15 واره یا 4 واره میلاد د دور حکومت کې راغلی حضرت علی رضی الله عنه شیر خدا و هغه هم د عمل نه کړی نه تګنی چې څه کای وکړی دا نه تفسیر په دې موضوع باندې کړی دی او نه چې کوم دی هغه دا رقم محافل قائم کړی نه دا رقم خیراتو ترغیب ورکړي صحابه ته چې نه دي کړی نو منکر میلاد چا وایي